الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله صدق الله العظيم. دا د سورة احزاب دو دیرشم و سندرشم نمبر آیتونه دی. اللہ تعالیٰ په دې کې مسلمانانو ښځو ته هدایات وړاندې کړي، خصوصا مخاطب کړي یې د پیغمبر علیه السلام بیبیانې. د پیغمبر علیه السلام بیبیانو ته الله تعالیٰ حکم کوي یا نساء النبی، اے د پیغمبر ښځو امهات المؤمنین، لستن نه یی تاسو که احد پشانت د یوې تنې من النساء د نورو ښځو. نو ان اتقیتن که په تاسو کې تقوا وي، یعنی تقوا در پکې پکار ده، نو فلا تخضعن، نو تاسو مه نرموئ بالقول خپل خبرې، فلا تخضعن نو مخته کوئ، مه نرموئ بالقول خبرې، فیطمع نو تمه به پیدا شي الذي د هغې سړي فی قلبه چې د هغه په زړه کې مرض غرض وي. وقلنا او وایې د خلکو سره قولا خبره معروفا د ضرورت مطابق. وقرنا او اوسېږئ فی بیوتکن په خپلو کورونو ولا تبرجنا او په ډول سنگار مه وځئ د خپل کور نه، تبرج الجاهلیت الاولی پشانتې د ډول سنگار وتلو د پخواني جاهلانو خلکو. واقمنا او پوره کوئ قائموئ الصلاة منځ لره، وآتینا او ورکوئ الزکاة زکات، واطعنا الله د الله حکم ومنئ، ورسوله او د الله د رسول حکم ومنئ. په دې آیتونو دوو کې الله تعالی د پیغمبر علیه السلام بیبیانو ته یو حکم کوي، او دا حکم د پیغمبر بیبیانو ته کېږي. د دې مطلب دا دی چې د پیغمبر بیبیانو خو د ټولو مسلمانانو میندې دي، ځکه الله د هغې سره نکاح کول حرام کړي دي. نو چې نکاح ورسره حرام وي نو نور به د هغې متعلق فکر غلط راشي. تر دې باوجود الله تعالی د پیغمبر بیبیانو ته خطاب کوي، فرمایي چې ګورئ تاسو د عامو ښځو په شانتې ښځې خو نه، تاسو د پیغمبر بیبیان. نو دغه شانې د مسلمانانو ښځو ته خطاب شو چې تاسو عامې د دنیا د ښځو په شان خو نه، تاسو خو د مسلمانانو ښځې. نو چې مسلمانانو ښځې او اسلام په تاسو کې موجود دی، د اسلام تعلیمات منئ او په هغې باندې عمل ته اراده کړې ده، نو دلته کې یو درې خبرې چې دي نو الله تعالی ذکر کوي چې بیا دا کار کوئ. یو دا چې په خپل منځ کې ستاسو خبرې د زنانو سره، نو هغه خو د دې حکم نه بار دي، هغې ته ضرورت نشته. خو که ستاسو خبرې د سړو سره راځي او سړی پلار هم نه دی، ورور هم نه دی، زوی هم نه دی، خوری ورار هم نه دی، خاون هم نه دی، سخر هم نه دی، او د دې نه علاوه نور خلک، خوا کاغه ستاسو استاد دی، کاغه ستاسو شاګرد دی، کاغه ستا لیور دی، کاغه ستا په کور کې هر څوک دی، خو چې د دې حرام هغې چا نه علاوه دی چې هغې سره نکاح نه کړي. نو د دې سره چې خبرې کوئ چېرته ضرورت راشي، د ضرورت نه بغیر به خبرې نه کوئ، د هغې ته ضرورت نشته. خو که د ضرورت وخت راشي، مثلا څوک راغی ستړي مشي ورته وایي خپلوان دی، یا دا چې ډاکټر نه لاړ شي نو ډاکټر سره خبرې کول، یا پولیس انویسټیګیشن کوي نو د هغې تپوس جواب ورکول، یا څوک څه مسله تپوس کړي نو د هغې مسلې جواب ورکول، یا چېرته په معاملې کې څه د ګواهۍ ضرورت وي نو ګواهي ورکول، نو دې ته د ضرورت خبرې. نو که داسې د ضرورت خبرې راشي نو تاسو خبرې بیا د هغې سړو سره نرمې پستې خبرې ورته مه کوئ.
د سړو او د خزو په خپل منځ کې نرم او پسته خبرې کول بند کړي الله تعالی او وجه دا ویلا چې زړه پاکول پکار دي او زړه پاکيږي په دې چې نارینه د زنانو سره او زنانه د نارینه سره نرم پسته خبرې نه کوي او چې څوک دا شي کوي نو فیت مع الذی فی قلبه مرض نو بعض خلک غرضیان مطلب دا چې په معمولی خېګړه سره کې معمولی نرمه خبره ور سره کې داغه په ځل کې نور څه پیدا کی نو په دې وجه باندې خبره نرمه مکو چې نرمه خبره نه کوي نو خبري انداز وسی نو قلنا قولا معروف قلنا وای قولا معروف خبر معروف مشهور دوی مشهور خبره کوي مشهور خبره نه مطلب سره یعنی سونه چې ضرورت یا کو نه د ضرورت خبره د ضرورت نه زیات خبره مکو او چې د کورنا د الله نه یره د چا سره خبره ضرورت نشته نو بیا هدایت څه شو نو وقرنا فی بیوتکن مؤمنانو خذو وقرنا فاتکیږي فی بیوتکن په خپل کورونو تاسو اکثر ټیم د خپل کورونو کې داری د پټو په ګرځېدو کې نه داری د غرونو په ګرځېدو کې نه داری د بازار په ګرځېدو کې نه داری په کوڅو کې په دښتونو کې نه تاسو اکثر ټیم د خپل کورونو کې پاتې کیږي وقرنا تابعدار اوسېږي په بیوتکن په خپل کورونو کې او کله کور نه د وټو ضرورت چرته راشي مثلا جنازه ده څوک مړ دی لتللی هسپتال لتللی چا خوشالي خادي لتللی نو کدا سي موقع راشي او باقي کې د کور نه د وټو ضرورت راشي نو بیا د وټو چل ورته خي ودی وسنګ د خپل کور نه خپل کور کې ځان سم خيسته ساتي او د کور نه چې بهر وځي نو بیا خپل جاهلانو په شان موزي جاهلان به څنګه جاهلان خدي چې بل کور نه وتی نو ځان به د سنبال چې بار د الکان په ځان پسې متوجي د بار سړی په ځان پسې متوجي نو جامې به بدل کړ نوې به واغ ما غړای ته به مړی ته خپل کم کالی وا به واچ په مخ باندې په سر باندې به هغه څنګه راواچي داغه په وجه باندې نور خلک ځان طرف ته متوجي نو دې ته قران تبرج وایو ناز او نخره ته الله تعالی تبرج وایو یعنی پډاګ پلاو ګرځیدل نو لا تبرجنا پډاګ مګرځي خپل خایس کې بهر مګرځي تبرج الجاهلیت الاولى د پخوانو جاهلانو د دور په ډول سنگار ګرځیدو سره نو چې په کورونو کې نو اقیمنا الصلاه خپل منځونه کوي د ټیم منځونه فرض منځونه پینځه اور دین علاوه نفلم کوي واتینا الزکات او چې کوم پیسې د سړی داخنه زکات ورکوي واطعنا الله او د الله کوم حکمونه چې درته متوجي دي اقه حکمونه کې د الله ومنه ورسوله او د الله رسول پته ولګی دا چې د خدای د پاره د پردي سړی سره د ضرورت نه بغیر نرم خبرې کول دا شو حرام شو مثلا یو سړی د کور کې د خدینه تاسو کوي تاسو خاون چرته دی کار دی نو دی ورته دونه دی وای چې جمعه کې یا مزدوري لته یا بازار بس کم ضرورت خبر په دې نه دی علاوه ته نو چې تاسو کې تاسو وسه کار دی ان دا خبره دا غره خبره ډیرول نو دا خبره ډیرې بنه خبره پر دې سره بل خبره دا شو چې ګوره مخ کار کول چې دي پر دوه سړو یا خپل خایس کار کول دا چې کوم دي نو دا د پردې نه بار دي دا حرام دي ځکه چې الله تعالی غلطه کې فرمایي چې تاسو د غرضیانو د پاره خپل ځان مدد کوئ نو غرضیان په دغه کې جوړي بل خبره دا چې الله تبارک وتعالى د زنانو د اصلاح په خاطر باندې هغه انتهایی اقدام اغستل چې د هغه تاکید وکړي چې د کور نه بهر ډېر مگر دی خپل بدل سره خلکو توجه نه راځي په دې وجه رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو ملګری دی حضرت ابو ذر رضی الله عنه هغه خپل قصه کوي یو ځل ما یو سړی ته پښتو عربی د الفاظ لیکلي کنزلې نو کنزلی صاببت رجلا کنزلی میں ہوتا ہے مطلب دا کہ کنزلی نہ څنګه په پښتو کې یعنی اغل ملک بده می پسې ویل فعيرته بامه نو اغل می د مور په غور مې ولا په دی ورکو چې چاله ما په غور ورکو نو دغه سړی چې ونه دا د رنگ تور نو ما ته ویل تورې زیاده تورانه کې زیاده
دسی مې ورته ویل نو صاببت رجلا فعيرته بأمه ما ورته کنزل وکړه یعنی مور مې ورله په بد نوم یاد کړه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم نو هغه پیغمبر علیه السلام ته شکایت کړو نو هغه پیغمبر علیه السلام ما ته یا ابو ذر عيرته بأمه تا اغله پیغور د مور ورکو انك امرؤ تدشي سړی فيك جاهلیت چې پتا کې وسم جاهلیت پاتې ده وسم د جاهلیت د زمانه نه پاتې اخوانکم دا خو تاسو رونه دي نور مسلمانان او جعلهم الله تحت ايديكم الله تعالی دستاسو د الله اسلام دی راوستي فمن كان اخوه تحت يده چا سره چې خپل رور په نگرانی کې نو فل يطعمه مما ياكل چې ځان له سخري په هغه به وليلبسه مما يلبس او چې ځان لا غوندي نو هغه به غلم ورکي ولا تكلفوهم او تاسو مجبور کوي ما ولا کوي هغه ته ما هغه کار يغلبهم چې باغي باندې نگرانی ان کلفتمهم او کاغی مزدورانو تم تفکارا ولکو چې داغي د وس نه بارو نو فاعینوهم بیا سره مدد وکړي دا سره څوک د جراب بزر وای ما ورته د مور پیغور ورکوي دا حضرت بلال رضی الله عنه بلال درنګ تور دی شکل هغه څونه خستانه د څنګه د مدینه یاد مکه د عام خلکو شکلونه نو زه ابو ذر د خدای او قبيله سردار او خپل عمر نو څه خبره به ورته کړی خپل منځ کې بوران شي په خبره باندې نو دوی ورته د مور دغه ورکو چې د توري زوی د توري زوی داغه توري په زوی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر ته وای دا خبره داغه د مور متعلق چې دا نو دا د اسلام د اصول خلاف لہذا زنانه متعلق د خپل بل رور مسلمان متعلق دون خبره پیغمبر علیه السلام نشي برداشت کولای د جاهلیت د دور نو بیا د جاهلیت د دور هغه رسمونه هغه رواجونه چې هغه د اسلام د رواجونو د رسمونو د حکمونو کل کر مخالف دي دغه اجازه الله تعالی یا د الله پیغمبر څنګه ورکړي بل خبره په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د پاره داو کو چې ګورا چاته سپک نظر کول چې دي دا د جاهلیت خوې دي نو کاغه وړه خبره یو غټه خبره نو دا سپک نسبت کول دا پر خودل فکر دي دا د اهل اسلام شاعر نه دي بل مسله دا شو چې ګورا چې ځان لکم خوراک کې نو خپل زیره د خلکو بم اقا خوراک دا چې بنه کې چې ځان لکه خوراک کې خپل ډرایور لا خپل مزدور لا خپل نوکر لا هغه چې کم دینو هغه خوراک ورکې چې آستانه پالتوي دا پکې بل حکم شو بل پکې دا شو چې کم سړی ستان نوکری کوي مزدوري کوي خدمت کوي نو په هغه به خدمت نه کوي چې هغه د وس نه باري هغه کولې نه چوته وینا بس ته خامخه کې دا بتکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې دا یو خبر وکړه چې کده سې کار تعالی خپل نوکر کاو چې هغه داغه د وس نه بارو نو بیا داغه سره شرکت کول او داغه سره مساعده کول او داغه سره په تکلیف کې ودرېدل چې دینه د اساس ذمہواری دی به داغه سره ودرېږي او بل خبره چې کوم په دې قصه کې زموږ استاد د راهنمایي د پر را لغدا چې د اسلام په خلا کې په خولي کارونو کې یو خولي کار چې نو ادا دي چې مساوات د خادم او د مخدوم په منځ د تر دې چې د الله تبارک وتعالى صفت کول چې دام داسې دا الله تعالی په تابع نه احسان ډوړې دل درکې رزق درل درکې بل څه فګړه ته محسوس کې نو فورن الحمدلله و دام مساوات چې ته الله تعالی د احسان چې دین واغه بدله په شکر باندې ورکې او دام احسان دی چې تعالی سوکته قدر کې ته دا غیب شانه توفه اغله ورکې دا ټول خبرې دا د اسلام د معاشونو نه دي د اسلام د حقوقونو نه دي موږ تاسو له پکار دي چې چاته سپک نسبت کول او هغه د ځان نه کم ګڼل دا خو د ځان لري بلکې ټول انسانان خصوصا ټول مسلمانان د خپل منځ کې د خاندان په لحاظ سره د اخلاق په لحاظ سره او د حقوق په لحاظ سره یو شان دي ها د الله په تابعداري کې کوم څه ډېر مخکې الله تبارک هغه ډېر زیات مخکې او نور په حقوق او فرایضو کې ټول د یو بل سره یو شان دي او خصوصا د زنانو د لپاره په دې آیتونو کې د هدایت موږ لپاره وړاندې
چې زنانه او نارینه دې په خپل منځ کې آزادانه کینی پاتینا یو بل سره د خبرې اترې آزادانه کوي نه کوي او که ضرورت پیښ شي نو په ضرورت کې د ضرورت مطابق د یو بل سره خبرې دي کوي منځ زکات ورکول د الله حکم منل د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ژوند تیرول د خپل عادت جوړ کړي الله دې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله